لمپل بود جمعه زنانه جمعه هفته سړی سهار شپږونه تر 9 بجو به نمبر تاسو ته ملاوي او دم بس تاسو کېږي. بل ورونو چې هر قسم د جوړونو مریض وي یا د کینسر مریض وي یا د ایډز مریض وي یا د تور سیړي مریض وي او حاصل د کلام دا چې لا علاج مریض وي نو 21 کرتا سورت یاسین شریف 21 کرتا سورت یاسین شریف اول اخر 21 کرتا درود شریف اول مبین لچراشی نو 21 کرتا با بسم الله یا شافی بسم الله یا کافی بوئی. دویم مبین لچراشی 21 کرتا با بسم الله یا شافی بسم الله یا کافی بوئی. دریم مبین لچراشی 21 کرتا با بسم الله یا شافی بسم الله یا کافی بوئی. نو په دغه طریقه باندې بده 21 ختمونه کوي د ورځې به کوي 24 غنټو کې او بیا به په یو پیاله اوبو باندې شف کی اول اخر به درود وي او دغه چې هر قسم لا علاج مریض وي نو دا به ولدی ورکوي د الله په فضل دغه قرآن د اسرارات او رموزات او د معجزې په برکت چې دا قرآن معجزه تر قیامت پورې ده د پاک پیغمبر دا جلال الدین سیدی رحمه الله او نور مختلفو کتبو هغه د احادیث لیکلي او فقهاو لیکلي وغیره نو دا یو زنده معجزه تر قیامت پورې ده. نو 21 کرتا په دغه طریقې سورت یاسین وای او بو بشفقي دا ویډیو پورا وګوره چې په دې خبره باندې پوه شئ چې اوس نیمه وګوره بیا ماته ټلیفونونه کوي نو هغه لګه نامناسبه ده. طریقه مې خو د 21 کرتا سورت یاسین هر مبین درست 21 کرتا بسم الله یا شافی بسم الله یا کافی اول اخر درود په یو پیاله وبو باندې شفقوا او هغه وب بیا سکا الله تعالی به شفا الحمدلله ما یو هفته چې دوايي استعمال کړه د اوبو مې استعمال کړي آی سره زما شوګر چې دی په نهاره باندې 99 راغلی مخکې به 333 245 داسې به راتلو اوس ماشاءالله چې ډېر زیات فرق راغلی. صحیح کې څه معمولي غونډې صفا ده نو انشاءالله ټیک. مخکې ماته د کینسر تکلیف وشي رسوړی و کینسر کنه دا دریم ځل الحمدلله تم درازمه نو چې بل مې سره وخت کنه مارای هغه ولا شویم ده او کنټرول شویم ده الحمدلله. د څومره ما د خپل تکلیف نن شپږم ورځ ده چې راغلی ما اوس تکلیف دا ګوتې به هغه کې ناسې نشم اوس کې ناسې شم ما ځکه تکلیف وته او دا څه تکلیف وو اوس ان شاء الله خیر. څومره وخت راځي زه خو تقریبا نو یو شپږ میاشتې وکړم شپږ میاشتې تکلیف هر د علاج کړو بار علاج نو مې کړی غیر سره فرق راتلو دا څنګه راځي فرق نه راغلی دلته څو پیر دا دیم پر رااله مولا یو پر راغلی مې سره یو پیر سره تکر فرق راغلی نن نو ټیک دې په فرق ولادي مې عمله اکوډینه زما اکوډ جوړ او ډیر زیات لګا کړو چې ما له هغه نه کوم بیا دا ما له کې شپږم دني ما اوس ټیک کړی دا راوړې مې کنه نو بس هي کې سم معمولي غونډې صفا ده نو ان شاء الله ټیک ان شاء الله مې نه څه اوس د سشتا او قایتم مخکې ډیر زیات وګڼه مخکې څومره و مخکې دا چې وچې بوسل هغه ما مرګري چې وی بدله نه مته لکه ډاکټر نه لا علاج شوی وي خدا مې هغه ورغو بیا کړی نه دوايي نه لګي ما هغه کې دوايي نه خوشاله چې کم تکلیف ختم دی د خلکو ته څه ویل غواړي تیز وایا خلکو ته دا ویل غواړم چې ان شاء الله مطلب له خپل ولا الله دی او دلته خو چې مې راغلی مطلب لا لکه ما دا شو ډاکټر ته طرف زه یعنی بالکل کینسر شوم او الله خکړم او تاسو کوشش کوئ مطلب دا چې یعنی خپل وایي الله او دلته د حقیقي سنوم دې شاد محمد او د کم ځای راغلی زه د ورمونو راځم جی څه تکلیف ودرته مخکې ماته د کینسر تکلیف وشي رسوړی و کینسر کنه دا دریم ځل الحمدلله تم درازمه نو چې بل مې سره وخت کنه مارای هغه ولا شویم ده او کنټرول شویم ده الحمدلله. د څومره وخت نه بیمار دا تقریبا د یو کال د یو کال کم ځای د علاج کړو ما شفا نه علاج وکړو اسلام آباد دلته په خبر کې مې علاج بدن له سره څه تکلیف الحمدلله بدن له سره خوسته وستیم او مخکې څه تکلیف درد وو او درد ولانه بول او څه فرق راغلی دلته دم سره دلته دم سره دریم ځل چې راځم الحمدلله ډیر فرق شوی درد نشته نه الحمدلله درد نشته او وینم نشته
هر څه نشته الحمدلله. کم شوي نو داسې مریضانو ته څه پیغام وي؟ نو چې بس الحمدلله چې کوم مریضان یې ټول دلته راځي کاري صاحب خاص کر الله رضا دپاره خاص کر کینسر کینسر والا دلته به الله پاک شفا درکوي. وعلیکم رفعت نه راغلی یم د مینګورې اوسېدونکی یم وډېرا او شلو د مخکې مولوي صاحب نه راغلی یم. زما ګردې ختمې دي کریټینین به 1516 و. پرون مې ټسټ کړی خیر مولوي صاحب دوه بوتلې شربت یې راکړي او وظیفه یې راکړې. هغې سره انشاءالله الله پاک نو ته راوستي. مخکې به 1516 و اوس 9 پرون یو پیری دم کړی ما د شلو د مخکې راغلی ما 2 بوتلې دوایي راکړې. چې پورې فرق راغلی او انشاءالله. او څومره وخت نه بیمار بیماری بیا درېیم کال دی ډایلایسس علاجونه کم دی؟ علاج مې کراچۍ کې هم کړی بېخور کې مې هم کړی اسلام آباد کې مې هم کړی. فرق راغلی یاره د هغې سره دا کریټینین نه دي کم شوي کریم دی چې دم سره الله پاک رحم کړی د 1516 نه 9 له راغلی. بدن کې څه فرق راغلی؟ وجود مې هم ښه برابر شوی. صرف دغه دوایي دا ده چې دا اوس مې وینه د لږ ټیکمه راغلې ده نور ټسټونه ښه برابر دي. پیغام ورکړې ډایلایسس مریضانو ته؟ یاره هغوی له دا پیغام ورکوم چې بس ډایلایسس عرضي کار دی او مولوي صاحب له راشي چې دم وکړي او دا دوایي استعمال کړي انشاءالله الله پاک په رحم وکړي الله به یې ښه کړي. زه د یونیورسټي ټاون نه راغلی یم. زما نوم جانزیب خان دی. تېر هفته کې راغلی وم. شوګر او د معدې مسله وه. الحمدلله ما یو هفته چې دوایي استعمال کړه دم اوبه مې استعمال کړي هغې سره زما شوګر چې دی په نهاره باندې 99 راغلی. مخکې به 333 245 داسې به راتلو. اوس ماشاءالله چې ډېر زیات فرق راغلی دی. زه ډېر زیات ښه شوی یم. خوشحاله یې؟ زه ډېر زیات خوشحاله یم. لهذا زه بیا راغلی یم انشاءالله بیا به هم راځم. څومره وخت نه بیمار وې؟ زه تقریبا د 4-5 میاشتو نه بیمار وم. او چې کله ما ته د مولانا صاحب پته ولګېده دلته یو ځل راغلی؟ دلته یو ځل مخکې راغلی یم. دا مې دویم ځل دی او اوس مې ځان سره کور والا م راوستی ده. نور خلک مې څه پیغام ورکړي خلکو ته؟ دا زما پیغام دا دی چې مولانا صاحب ډېرې ښکلې خبرې کوي. د دین او د علم خبرې کوي. مونږ له پکار دي چې مونږ ټول خلک چې دی مولانا صاحب کومې خبرې وکړي په هغې باندې عمل کړو. مولانا صاحب دا خبره ډېره زما خوښه ده چې هغه دین ته سړی مایل کوي او د بدو نه خلق لري کوي او د قرآن او د سنت تعلیم ورکوي. ابتباد سے ہوں تو میرا مریض 2 دم ڈالا ہے پہلے سے بہتر ہوا. 3 دم ڈالا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ اب اور بہتر ہوں گے. کیا مسئلہ تھا مریض؟ ان کو فالج کا حملہ ہوا ہے. فالج تھا؟ فالج تھا. ابھی کافی بہتر ہے انشاءاللہ. بہتر ہے اللہ کے حکم سے بہتر. فالج سے کیا مسئلہ تھا؟ جی فالج سے کیا تکلیف تھا؟ زبان نہیں چل رہا تھا. ہاں زبان رک گیا تھا بالکل بول نہیں سکتا تھا. اب ماشاءاللہ تیسری مرتبہ آئے ہیں تو بہت فرق پڑا اس سے. کیا پیغام دیتے ہو؟ اس سے پیغام یہی ہے کہ ہم جس کو نہیں پتہ ہے اس کو آپ کے موبائل یا SMS یا فیس بک کے ذریعے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر قاری صاحب دم ڈال رہے ہیں. تو کوشش کریں کہ سب بھائی جتنے بھی ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ سب کو اللہ پاک کی طرف سے شفا ملے. اسماعیل د باړې دریم ځل شو دا اوس ښه دی خو ځان سره مې راوست زه مړ سره راغلم. مولانا صاحب ترې راغلم چې خدای پاک د خبر سره د وینه کمېده. وینه یې ډاکټرانو ډېر وکړ خو نه ښه کېږي او دلته الله پاک شفا ورکړه ولا ښه کړی. او مولانا صاحب له راغلي وو الله ډېر عمر ورکړي ولا عمر کې برکت واچوي او دا خیر سره اوس ورسره ښه شوی اوس